قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. النبي کریم صلی الله علیه وسلم دا مختصر غوندکې حدیث مبارکه چې د معنی او د مفهوم په اعتبار سره انتهایی جامع ده. دې په رڼا کې بس یو څه خبرې کوم سیوانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کوم خلک چې د انسانانو د احساناتو د هغې د خدمت د هغې د منډې کړلې او د هغې د هغه انعاماتو د هغې قدر نشي کولی، شکریې نشي ادا کولی، وي دا چې قسم د کس چې کوم دی نه لم یشکر الله، دې د الله تبارک وتعالی شکریه هم نشي ادا کولی. غرض مې دا دی چې دا د مونږ د عوامي نشل پارټۍ او د کلي په سطحه د هغې چې کوم تنظیم دی او د تنظیم ملګري او غړي دي، دا اوس چې کوم مجلس جوړ دی دا زمونږ د هغه مشرانو چې دا موږ او تاسو په دې ازاده فضا کې ساه اخلو، یو هسې د خولې هغه وینا ده، یو د هغې حقیقت دی. چې موږ نن دلته ازاد ناست یو، ازاد او د خپلې رایې ازادانه طور باندې درنو اظهار یې کړو. د یو ظالم او د جابر مخې ته ودرېږو او هغه ګرېوان نه شو. دا د دغې سپېدرونو او د دغې مشرانو د هغې هغه کړاوونه او محنتونه او د هغې هغه احسانات دي به موږ که چېرې موږ د دې شکرګزار نه شو او د دې قدر موږ ونه کړو، ځکه د شکر اصل معنی قدر کول دي. لکه د هغې د دغې محنت او قدر موږ ونه کړو او د هغې هغه قربانۍ موږ یادې ونه ساتلې. قرآن کریم کې د الله تبارک وتعالی وعده ده ان شکرتم لازیدنکم، که تاسو قدر کوونکي نه الله یې په هغه نعمت کې بدله سیواوالی راولي. هغه موږ د هغې هغه قربانۍ قدر کوونکي الله تبارک وتعالی په لاندې من چې د انګریز نه دې قوم ته ازادي ورکوله، د هغې چې کوم پرورده پاتې وي الله تبارک وتعالی به دې پښتون قوم ته انشاءالله د دین هم ازادي ورکړي. او که موږ د دې ناقدري وکړه او دغه خپل مشران په مختلفو نومونو سره یاد کړو او د هغې د بدنامولو کوشش هم وکړه، لکه څنګه چې څو پیرې دا کړی شوې مخکې، د یاد وساتئ چې د هغې هغه ګټلې ازادي دا به زموږ نه ډېره لرې ډړه شي او تر ډېرو وخته پورې موږ نسل در نسل بیا غلام به پاتې شي. د دې وجې دغې آیات کریمه کې د الله وعده ده که چېرې تاسو قدرمن خلک وئ او شکر ماده په تاسو کې موجوده وه، دا نعمت به دله سیوا کوو. او که ناقدري مو کړه ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او مفسرین لیکلي چې د نعمت ناقدري او ناشکري دا ده او د هغې سزا دا ده چې تا نه به اول هغه نعمت په دله لرې کړي شي. زموږ نن ازاد یو که نه یو؟ ازاد یو الحمدلله. خو که چېرې موږ د دې ناقدري وکړه الله ګواه دی چې بیا به دغه خلک موږ باندې دوباره مسلط وي. اولنۍ سزا به په دنیا کې زموږ تک کوي چې د ازادي به په غلامۍ بدلېږي. یو دا دی چې موږ د دغې خپلو مشرانو په نقش قدم روان یو، د هغې هغه قربانۍ زموږ مخکې کوي او د یو ځای په حیث لکه زه اوس هم په دې مجلس کې ما سوچ کوم چې یقین وکړه موږ د پلار سره ډېر ژوند په ناسته په کور کې تېر کړی. زه یم چې کاش چې د قربانۍ کوم داستانونه هغه موږ ته ویلي چې دا کوتاهي موږ نه وې کړې او دا صرف لږ غونډه کې د لیکلي یو شکل هغې ته ورکړی وي، آینده نسل ته به دا خبره پاتې شي وه چې دا ازادي موږ ته په کومو قربانۍ دلته را رسېدلې. البته زه ورته دومره خبره خو مې درته یې ښه ده کوله،
اخیری خبره در کوم د خپل کورنۍ را طرف ما کې موږ هر بای دی چې د جماعت او تنظیم په اعتبار سره زمونږه عزیز اندر په دنیا کې نشته ولیکن دا غل سبیر شدار موجود دي او دا غد نظریه او دا عقیده ملګری موجود دي او هغه نظریه او عقیده لا ژوند دي زمونږه طرف نه وکم میدان کې چې د قربانۍ ضرورت راځي عملی طور باندې ان شاء الله ولدي په مونږ کې یو کس هغه زمونږ د تر پنومي درځي پنومي د ماما پنومي او تاسو سره دا معلومه ده خبر به تاسو په علم کې چې مونږ کې یو تن داسې نو چې هغه د اخیری د ژوند د اخیری سالکو پورې دغه نه خپل اړولې د مخ اړولې بالکل او دا و د کور خبره ده کو وصیتونه مونږ ته کړی دا بیماری یو په خپل آپس کې د اتفاق او د اتحاد او مناس او اخیری خبره جماعت هغه نه کوموريدا وی چې ما خوشاله ول غواړي مرګ نه مخ دی متفق او متحد او دویم وصیت موږ ته کوم دی هغه د یارانو او دوستانو هغه د ډلې د پری دغه یو خاطر معلومه ده چې هغه په ځان ذاتي تور باندې دغه شی پکې موږ د کلب وصیت دغه خبرې کوو موږ تاسو له اعتماد درکو د خپل کورنۍ د فرد نابالغ ماشوم نواري تر بالغ پورې د چری واقعیتاً زمونږ د رشتہ دار د مشران او د کشران ټول په دغه اجي سه باندې په دنیا کې اعتماد نه نفر نفس هم دغه په خبره باندې اعتماد ان شاء الله موږ تاسو له بالکل د ضرورت قومي صرف دانه چې په خپل باندې مبجم لا اقرار او بیا عملی تور باندې داسې نه په یو میدان کې به موږ دغه نظریه دغه عقیده دغه قرباني ان شاء الله بده کې به موږ تاسو دروس کړی برابر تعاون به ان شاء الله ولې تاسو ته او باقي دین علاوه موږ قرآن پاره الحمدلله تاسو ټول مسلمانان یو صرف دانا چې موږ قرآن کریم لولو صرف هغه بقیا دي د جماعت هغه ټول بلګي د انګریز په خلاف باندې ودرېدلي دي قرباني ورکړي یا راغی نه په ظلم او د جبر خلاف جدوجہد کړي ان شاء الله ولدي من بطول اعمال ان شاء الله ولدي رياضات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين استغفر الله